جمعیت علماء اسلام لا مضبوط د جمعیت علماء اسلام لا مضبوط کو نن پټول ملک یو اتحاد جوړ دی واغه ته وای پاکستان ډیموکراټک موومنت پی ډی ایم واغه ته وای د اتو جماعتو اتحاد دی د دې اتو جماعتو مشر مولانا فضل الرحمن صاحب د دنیا فیصله ده شتا په منبر کې نه پریږدي پر محراب کې نه پریږدي په پارلیمنت کې نه پریږدي په شاشه میدان کې نه پریږدي په تبلیغ کې نه پریږدي لیکن نن ستا شاشت پاکستان د طاقتور مراکز هم وماني ستا شاشت بین الاقوامي طاقتور هم مني چې نن د اتو جماعتو چې په هغه کې کنفرنس هم دی په هغه کې لیبرل هم دی یو د ژرې او د لګوټې ملا د هغه د مخه دی دیګر د په پسې دا خو ښه خبره ده که چېرې دا بده خبرې بعضې خلک وایي دا بده ده نو بیا خو مفتي محمود رحمت الله علیه په 1979 کې د تحریک نظام مصطفی تحریک چلاوه پاکستان قومي اتحاد د پی ان اے په نامه جوړ شو په هغه کې دغه ګردې پاچیانې وې کنفرنس هم پکښې وو لیبرل هم پکښې وو د مولانا صاحب پلار مفتي محمود رحمت الله علیه د هغه مشري کول بیا په هغه کې څه وایي د ضیاءالله خلاف امارلي جوړه شوه په هغه کې هم جمعیت علماء اسلام او بېنظیر بوټو هم پکښې وه نصرت بوټو هم پکښې وه مولانا فضل الرحمن صاحب پکښې وو د هغه د مخه د صفت مفتي محمود رحمت الله علیه کړی چې تحریک په شروع کېدې مفتي محمود رحمت الله علیه انتقال شو د دنیا نه ولاړی لہذا د یو رژیم خلاف تحریک جوړول که چیرې دا ناروای نو بیا تحریک نظام مصطفی قیادت د پی ان اے په صورت کې مفتي محمود رحمت الله علیه کاوه د دې جواب باید راکړي د ضیاءالله په زمانه کې د امرډي په اتحاد کې جمعیت علماء اسلام و بنظیر او نصرت او لقام هم بیا دا څنګه بیا د مشرف په زمانه کې ای آر ډي جوړ او اتحاد بیا د دې جواب څه لہذا نن که د اتو جماعتو اتحاد جوړ شوی دی د مولانا صاحب په قیادت کې دا د دغه رژیم خلاف اول جرم یې دا دی چې په غلا راغلی په ډاکه راغلی د پاکستان وزیر اعظم د ډنډې او د بوټو په زور راغلی لہذا د طاقت د زوره غیر عیني غیر جمهوري غیر قانوني چې څوک پر دې ملک باندې د ډنډې او د ټوپک د لارې حکومت کوي هغه مجرم دا زموږ جان دی لیکن بل جرم یې دا دی چې دې د شاعر اسلام توهین کړی لکه ما درته وویل د ختم نبوت قانون ختم کړ دې دوه واره کوشش کړی د رسالت د ناموس رسالت د توهین چې کوم قانون دی دا ختم کړ د کوشش کړ د حج د فارم څخه د ختم نبوت شک ایستلی دي ورته د علماو د احتجاج په برکت کې وراچولی دا راولا شو قادیانیان یې په ادارو کې واچول په کمیشن کې واچول د علماو د احتجاج په نتیجه کې پر هغه دروازه بنده کړه دا هر هغه کار کوي چې هغه د دین او د اسلام خلاف شي دی وایي زه اسرائیل نه منم زه اسرائیل نه تسلیموم او مقبوضه کشمیر ما نه دي ورکړی و هندوستان ته